إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وفي رواية يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتہائی معزز اوریدونکو، حاضرو مسلمانانو، مشرانو، نوجوانانو، کورونو کی آواز اوریدونکو، با حیا با پردہ تور سرو خویندو میندو، زمونږ د دنیا دا ډېر مختصر ژوند یو دارالامتحان دی. امام غزالی یو کتاب لیکلی دی، غزالی صاحب احیاء العلوم والدین. هغه وایي ما ډېر عمر والا ولیدل چې نن د هغې د عمر تذکره نه کېږي. ډېر مالدار مې ولیدل چې نن د هغې او د هغې د مال تذکره نه کېږي. ډېرو اعلی بنګلو والا مې ولیدل چې نن د هغې د بنګلو تذکره نه کېږي. ډېر لوی طاقتونو حکومتونو والا مې ولیدل چې نن د هغې د طاقتونو تذکره نه کېږي. نو وایي زما زړه له دا خبره راله چې د دنیا هر طاقت عارضي دی. وایي زه په دې خبره باندې مطمئن شوم چې د دنیا هر دولت عارضي دی. وایي زه په دې خبره باندې مطمئن شوم چې د دنیا هر کامیابی عارضی ده، او زه په دې خبره باندې مطمئن شوم چې د دنیا دا ژوند ډېر عارضي دی. ځکه که ته نن یو مالدارې، نو وایي خپلې مالدارۍ ته مه ګوره، ستا نه مخکې ډېر مالدار د دې ځمکې د تېښ د لاندې پراته دي او اواز اورېدونکي څوک د هغې نشته. ته که یو صاحب جیداد سړی، نو د دې ځمکې د لاندې ډېر جیداد والا خلق پراته دی. التمهید لما فی الموطا من المعانی والاسانید د ابن عبد البر رحمت الله علیه کتاب دی. په دې موطا باندې ډېر ښه کار کړی دی.
علما دا هغې په قدر باندې پوهېږي. هغه وایي چې ما کله د دې مخکنو قومونو حال ولیدو چې دی په دنیا څومره ور غرق شوي او د دنیا د وجې هغه لوی رب پرېښی او سره د طاقتونو د هغې کم حال او کم حشر الله وکړو. وایي کله چې ما د دې دا حال ولیدو د دنیا د ټولو هنرونو طاقتونو نه زما زړه موړ شو او د رب العالمین محبت طرف ته زما زړه پیدا شو. نو عرض دا دی ورونو چې ډېر لږ ژوند دپاره او د ډېر لږ وقت دپاره الله سبحانه وتعالی مونږ تاسو دې دنیا ته رالیږلي یو. ماشوم په خپل ماشومتوب کې لیونی دی، هغه نه وایي چې په ما نوجواني او ذمهدارۍ را روانې دي. ماشوم نه تسلیموي. ته د ماشومانو د منډو ته وګوره، د ماشومانو د منډو ترړو ته وګوره، د دې خوراکونو ته وګوره، د دې ناستې ولاړې ته وګوره. د ماشوم ذهن دا خبره نه ده تسلیم کړی چې په ما ځواني را روانه ده او په ما ذمهدارۍ را روانې دي. نوجوان ته وګوره، د نوجوان دی لوپرۍ، د دنیا دی محبت، د دې نوجوان د دې ګناهونو د مینې، د دې نوجوان د الله دی نافرمانونه دا معلومیږي چې دې نوجوان دا نه ده تسلیم کړی چې د دې ځوانۍ نه بعد یو داسې بوډاوالی را روان دی چې ما به ډېر زیات کمزوري کې او زه به چې کوم دی فریادونه وکړم. الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. وی افسوس چې یو ورځ دا ځواني واپس راشي چې زه ځوانۍ ته فریاد وکړم چې بوډاوالي په ما باندې کم کم کارونه وکړل. سپینګیری مشر ماشومتوب هم تیر کو، سپینګیری مشر ځواني هم تیر کړه، د دنیا ډیر ادوار او احوال وکتل، والله دیلا په دې حرف آخر نه دی رسېدلی چې زما د ژوند ساګانې په ختمېدو دي، زما د ژوند قدمونه په ختمېدو دي، زما نوړی د شمار پاتې دي، زما سفر د دنیا په ختمېدو دی. زه یو لوی سفر باندې روان یم، زه یو لوی ذات ته روان یم، زه یو لوی جج ته روان یم، زه یو لوی مقدمې پیش کېدو ته روان یم. د بوډا ذهن دا خبر نه تسلیم کړی. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه مجموعة الفتاوی کې وایي دا د دې خبرې نه مستفاد کیږي چې ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. دا د دوکې سامان دی. ماشوم په خپل ماشومتوب دوکه کړی دی، نوجوان په خپل نوجوانۍ دوکه کړی دی، بوډا په خپل بوډاتوب دوکه کړی دی او د غفلت څادر د انسان په سترګو باندې اچولی دی. ناڅاپه مرګ راشي او مرګ چې کله راشي کوم عقیده الله غواړي د هغه عقیدې تیارې نه، کم عمل الله غواړي هغه عمل تیارې نه. نو د مرګ نه بعد چې بیا کم چغې او کم افسوسونه دي رونو، دا قرآن او دا حدیث دا هغه چغو نه ډک دي. خو پس د مرګ بیا چغې فایده کوي رونو؟ تاسو نو تپوس کوم د مرګ نه بعد چې الله سبحانه وتعالی یو سړی راټینګ کړي، د ډېرې چغې ووایي چې آینده به زه نیک عمل کوم او ګناهونه به نه کوم. دا چغې وهل او دا توبه ایستل بیا فایده ورکوي؟ ټول غږ وکړئ، فایده ورکوي؟ بیا نه ورکوي. د وجه نه دا دنیا دارالامتحان دی، دا رونو د تیارې ځای دی. دې ته وګورئ، دا ګوره ډېر زر تېرېږي دا ژوند. د سیدنا نوح علیه السلام یو داستان او یو مکالمه ابن حشام په خپل سیرت کې لیکلې ده. ویل چې د مرګ په ټیم کې ورته ملک الموت وی اے په انبیاو کې د ډېر عمر خاونده کیف وجدت الدنیا، تا د دنیا ژوند څومره وموندو؟
900 کالا سورا 900 کالا یعنی 50 زر کالا دا صرف دا غد دعوت او تبلیغ زندگی دا چې په دې کې خلق کو ته جړه کړي دا رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا شپه او ورځ قوم ته ویلي چې اے خلکو د الله دین تراشه او د الله نازل شوی وਹੀ تابعداریو کې دا یو جړه او یو فریاد قوم ته 900 کاله کړي دی دا د جون صرف د تبلیغ ایسه ده ځنې عالمان د تاریخ والا لیکلي که البدایه و النهایه کې حافظ ابن کثیر دا اقوال را جمع کړي دي چې ټول عمر 1400 کاله سوره هغه 1400 کاله عمر والا ته وایي اے په انبیاو کې د ډېر عمر خاونده کیف وجدت الدنیا د دنیا عمر د ته څنګه میلاو شو څنګه دې ومونتو سم فن دې ته حاصل کو هغه وجړل اور ته وایي اے ملک الموتا وجدت الدنیا کدار لها بابین ما د دنیا دا جون دا پشان د یو کور اومنتو لها بابین یا د یوې کمرې پشان مې اومنتو چې د هغې 2 دروازې دخلت من واحد وخرجت من اخرى زه په یو را دننه شم او په بل ته بار شم او پوه شوی نه لکه په یو کمره کې 2 دروازې دي سړی دې کمرې ته په دغه ور راشي داسې راشي او په دې ور ته وځي په دې څه ټایم ولګېده څه ټایم پې ولګېده وي دا 900 کاله یا دا 1400 کاله داسې دي لکه بس چې یو یا نو العرض رونو د دنیا په دې جون باندې مړېدل نشتا لیکن مسلمان د په سر باندې رب العالمین څه ذمہ داري ایښې دي چې دا مسلمان به هغه ذمہ داري پوره کوي ګوره لکه په دې خبره باندې ځان مطمئن کې دا زمونږ د جون اصل مقصد دی او که دا مقصد زمونږ د جون حاصل نشي بس دا جن حس جن نہ دے یو شاعر ہوئی جس کیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی اس کیت کے ہر ہوش گندم کو جلا دو د کم پټی نه چې باغوان ته مزدوری میلاو نشي نو کډیر خپسری کو مالک وړو باغوان ته څه फायदा وشو مزدور ته څه फायदा وشو نو دی دنیا کې ډیر خپل نور دی اوس په ګمې دي ډیر خو ونه او بوټي دي ډیر خ نعمتونه د الله دي خو په دې نعمتونو د الله باندې تا د الله عبادت اونکو جنت دې په حاصل نکو نو اس قید کې هر ہوش گندم کو جلا دو بیا د دې دنیا په نعمتونو سکے بس دا خو یو عذاب دې ستاره پاره دا بیا نعمت نه ده زکه نه پیغه لوی رب ير شو نو عرض می دا کورونو چې په دې خبره باندې ځان مستقل مطمئنول دي او ځان پوهه کول دي چې زما په دې ژوند کې زما رب زمانه سم مطالبه کوي نو فرمای یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو دا زمون قرآنی نمونه دي هو سماکم المسلمین الله مونږ ته مسلمانان ویلي دي مونږ ته مؤمنان ویلي دي دا د دې دلیل د ګوره مسلمانان به د دې ډلو د دې پارټو د دې تنظیمونو د دې جنډو سره مینې محبتونه نه ساتي دا به د مسلمان سوچي دا به دې ځان له سوچ جوړي الله مونږ ته مؤمنان ویلي دي څه ویلي دي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو څه ویلي دي ورونو تاسو ټول وایي څه ویلي دي اے ایمان والو نو چې الله مونږ ته مؤمنان اوه نو مونږ له پکار دي چې اوس مونږ په ځان نور نمونه کیدو کم نمونه قرآنی دی هو سماکم المسلمین الله مونږ ته مسلمانان وي مؤمنان وي مونږ به ځان په ډلو تنظیمونو کې په دې سيزونو کې نه خلط ملت کوو زمونږ به هغه سیز دلیل وي چې هغه الله فرمایلی دی لکه هغه قرآن او حدیث ته نو الله فرمای یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے د ایمان داویدارو اتقوا الله ويریږئ د خپل ربنا اتقوا الله ويریږئ د الله نه
ابن عباس او مقاتل او مجاهد او ضحاک نه دی باب کې تفسیر نقل دی چې دلته یره بالتوحید مراد ده د الله نه ویریږي په یری د توحید سره الله یو اومنه او څوک د خپل رب العالمین سره شریک مو جوړوي لکه تاسو به ماته حاضر کینې کم کس چودي غنه بیا ولزدا سي आवाज ورکوما وای اوس پک یو کس ودو خو ما ته غغونه کو بس ویښ شو او بیا چودي کنه نو بیا به زه تاسو کوم چې ما سوي چې اختر کله دی نو بیا وای چې تا وی چې نن دی یا سبا دی دا اختر به مونږ تذکرم نه کړي په دې وجه باندې تاسو وګورئ ودو د نه کېږي ټول ویښ کینه ژوندۍ کینه ان شاء الله صحیح ده کنه د قران د حدیث خبره خو چې سړی شوق سره ووري نو دې کې بهتري ده ان شاء الله دا بار چې کملګری نور ته ناست دي دن نراشه او چې خیر وته ان شاء الله ورسي دا بار ملګری دن نراشه چې خبره وره نو عرض داده چې الله سبحانه وتعالى فرمایي اتقوا الله يروا كيد الله تعالی نا حق تقاته پسیر دل سرا دا د مسلمان د پر ډومبه عقیده د چې د زړه وردن نشي د الله سبحانه وتعالى د یووالي او د الله د توحید عقیده دا د هر مسلمان د پر ضروری ده او لازم ده زه اکثر زینو کې د امام قرطبي رحمت الله علیه عبارت وایم چې هغه د توحید اهمیت د الله سبحانه وتعالى د یووالي اهمیت په داسې انداز کې وی ان اول ما يجب اظهاره ولا يجوز كتمانه امر التوحید یقینا د ټولنه اول هغه مسله يجب اظهاره چې په عالم باندې داغیخ کار کول لازم دی او ضروری دی ولا يجوز كتمانه او داغی پټول د عالم د پاره ناروا دی امر التوحید هغه د الله د یووالي مسله ده ګوره د هر مسلمان عاقل بالغ بلکې د ماشوم بم دا عقیده وي چې زمون ستاسو حاجت سر کون کې او مشکلات حل کون کې څوک دی مونږ ته نارینه او زنانه اولاد راکون کې څوک دی زمون د زړونو نه د پټو خبرو نه خبردار صرف او صرف څوک دی زمون د مسلمانانو شیطان د دې په عقیده چې اول گزار کینو په شرک اخته کی تاسو وګورئ د مسلمانانو په ګناهونو کې په بین الاقوامی سطح باندې او د سټیټس په لحاظ سره هم د ټولو نه عظیم ګناه چې کی هغه د شرک ګناه دی د څه ګناه دی د شرک تاسو وګورئ کاروبارونه د خلکو په دې زیارتونو باندې چلیږي څومره پیسې خلک په دې زیارتونو باندې ورنولي تاسو چې پنجاب علاقو ته لړ شئ خلک د دې اولیاء او د دې باباګانو په نوم باندې ګډان لالي چیلی لالي ذبح کوي وای زب د دې بابا په نوم دا چیلې ذبح کم دا بابا او دا قبر والا به مال بچی راکی مال بسرا کی مال با لک راکی مال با جینې راکی زما به کاروبار کامیابی طرف ته بوزي زما به خزي سره اختلاف ختم کی سو کوئی زما به دا بابا بیماری خکی نو بیماری خکولو والا او بیماری راوستلو والا سو کو او تا د الله په ځای باندې دا صفت یو قبر لو یو مړی لور کو نو دا مړی او دا بابا دې په دې صفت کې د الله سره شریک کو دا عظیم الشان ګناه دی د دین بل لوی ګناه په کائنات کې په مقدس مقبل نشته نو مسلمان چې دا شپېته کاله جون تیری لومبه به د الله یووالي پیژني چې زما رب داسې یو دی چې هغه رب سره دا تمام انبیا شریکانو تاسو شکی یریږي کو ها زور خو یې کنه د خود الله د یووالي مسله داسې شوق سره وای چې ما ته پته لګي چې الحمدلله ټول موحدین یې تاسو مې یریږي د مولانا جنگ قاسم زما په سری او عوام سره څوک جنگ کینا لکه تاسو نقصان دی خجی نو زمونږ د مسلمانانو په دې شپېته کاله جون کې بنا د مسلمان عقیده چې زما رب داسې رب دی چې تمام انبیا زما د رب سره شریکانو دا تمام اولیاء کرام زما د رب سره شریکانو دا تمام مړي زما د رب سره شریکانو
دا تمام ژوندي پیران او دا نیکان عالمان د رب سره شریکانو دا ټول رب ته محتاج دي او رب چاته محتاج دا د مسلمان عقیده ده او تاسو وګورئ کله چې د دې عقیدې نه مسلمان محرومي نو ډېرې ښځې لړې شي او د قبر کاڼي په دې خپو باندې وکړي داسې وی دې کاڼو کې شفا ده وی دې ته بابا دعا کړې ده وی دا بابا د شپې راپاسي وی دا کاڼي د خپلې خېټې باندې وویني بیا په دې قبر کېږدي دا خو ډېر ښه بابا دی او د ده دې ویټ ته او د انتظار ته سلام دی چې د سونو کالو نه دې قبر کې لاندې پروت دی او کاڼو له راپاسي بیا سمولي دا تصور دی د مسلمان جوړ شوی دی د دې عقیدو د اصلاح دپاره الله د خپل کتاب را لېږلی دی د عربو په ځمکه باندې دا شرکو خلکو د الله په ځای باندې الله ته د سجدې کولو په ځای باندې د الله کور خانه کعبه د 300 بوتانو نه ډکه کړې وه د شیطان محنت په دې شرک باندې کوي ځکه ستا عقیدې ته چې شرک را دننه کو که ته حجونه کې حجونه دې تباه دي ستا عقیدې ته چې شرک را دننه کو که ته روجې نیسې روجې دې تباه دي که ستا عقیدې ته شرک را دننه کو الله فرمایي حبطت اعمالهم تمام اعمال دې برباد دي فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا داسې برباد دي چې د قیامت په ورځ به زه طول ته مخامخ کوم قدریم نه بس دا د طول نه وتی دي اخلاص او طول خو به د هغه عمل کېږي چې څه ناڅه پاکوالي پکې دا داسې پلیت اعمال انداز کې کړي دي د پلیتې عقیدې سره چې د اعمال هم ځان سره ټول برباد کړي دي حبطت اعمالهم او اعمال جمع راوړې ده او عالمان پوهېږي دا بل شان جمع ده حبطت اعمالهم بس د تمام اعمال برباد دي که منځونه دي که روجي دي که حجونه دي که زکاتونه دي چا چې د الله سره شرک وکړو نو تمام اعمال برباد شو الله سبحانه وتعالی فرمایي د قیامت پر ورځ به حاجیان راشي ډېر زیات صدقو والا براشي منځونو والا براشي وقدمنا الى ما عملوا من عمل مونږ به د هغې اعمالو ته متوجه شو دنه به عقیده داوا چې امداد کوونکی پیر بابا دی عقیده به داوا چې مشکلات حل کوونکی شیخ عبدالقادر جیلانی دی عقیده به دای چې دا اولاد ورکوونکی پلانکې بابا دی او پلانکې قبر دی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا ډېر حجونه او عمرې او دا منځونه را مخې ته کي فجعلناه هواء منثورا دا به داسې چف والوزی او پشان د شګو د بوسو به د دې حیثیت پاتې نشي او دا بنده به نیغ جهنم طرف ته روان شي نو دا عرض دار دې باب کې ورړو چې اتقوا الله د الله نه صحیح یره دا چې څوک ګوره د رب العالمین سره شریک نه کوي دا تصور به ګوره د نن نه خو به انشاءالله په دې خبره عمل کوو که نه یو به دې زړه کې عقیده داسې ساتو چې بس زمونږ رب یو ذات دی او هغه ذات سره نه انبیا شریکان دي منم چې د انبیا لوی شان دی خو د رب سره شریکانو منم چې د اولیاء لوی شان دی خو د رب سره شریکانو منم چې د عالمانو لوی شان دی خو د رب سره شریکانو دا زمون عقیده ده دویم منم چې دا نبی دی منم چې دا ولی دی خو سره د نبوت او د ولایت نه دا هغه رب ته محتاج دی او رب چاته محتاجو دا به زمونږ د مسلمان عقیده دې سره سړی موحد دی که دا عقیده دې صحیح وه او دا عقیده دې ماته کړې نه په نواقصو د ایمان باندې که هر څومره ګناهونه دې کړي کیدای شي الله دې له ټول معاف کړي او که معاف یې نه کړل نو د سزا نه بعد به دې بیا هم جنت ته انشاءالله را دننه کوي خو چې دا عقیده دې وي او اوس دې واورېده او صحیح دې پې عمل وکړو او دا د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثونه په دلایلو مې درته ووایي د الله د کتاب خبرې دي او زه چې په دې منبر کمې خبرې وکړم ان شاء الله الرحمن تر مرګ پورې او تر قیامت پورې او د الله په مخ کې به ان شاء الله زه د خپل یو لفظ ذمہ دار يم چې دا په قرآن او په حدیث کې د الله په فضل نو دا د مسلمان عقیده شوا چې رب العالمین زو ذات دی زما حاجات مال چې بچي هغه رب را نه کینو بل څوک را کولی یهب لمن یشاء اناثا چاله چې وغواړي جنکې ورکي
یهب لمن یشاء الذکورا، چاته چې وغواړي الکان ورکي، چاته چې وغواړي جنکیم ورکي الکانم ورکي، ویجعل من یشاء عقیما، چاله چې وغواړي نو اوچ ککړه وګرځي، شنډه وګرځي، نه الکان ورکي نه جنکې ورکي. چاته چې رب ورنکي، یو نبی ورکوله، یو بابا یې ورکوله، یو تعویزګر یې ورکوله، یو کوټګر یو دمګر یې ورکوله، یو جادوگر او یو ساحر ورکوله. ورکولو والا اختیار صرف او صرف چا سره ده؟ دا عقیده به زما د مسلمان رورومي، دا د خپلو ماشومانو ته مخایه او دا د خپلو زنانو ته مخایه چې دا عقیده زنانو ته وښوله، کورونو کې به هم الله برکتونه زیات کی، الله به هم د بیمارونو بېغمه کی، الله به هم کور کې خوشحالۍ زیاتې کی. ځکه توحید عقیده رب العالمین ته ډېره خوښه عقیده ده. عالمان د تفسیر وایي د اکثرو رایه دا ده چې د قرآن موضوع توحید دی، یعنی قرآن چې تاویږي او خبره کوي نو د الله یووالي راتاوي، بار بار د الله یووالي تذکره کوي، اشاره ده دې خبرې طرف ته چې د الله یووالی منل دا په انسانانو لازم دي، ضروری دي، او قانون رب العالمین پر خپل کتاب کې ایښی دی. دا د الله د کتاب خبره ده او زه د لفظ ذمہ دارم. دا عالمان هم غټ غټ ناستی او حافظان بم پکی. الله فرمای من یشرک بالله، من یشرک، من ارسوک شه ده. عالمان وی دا من وی لفظن مفردی و معنن عامی. من که خزه ده و که سړی ده، من که عربی ده و که عجمی ده، من که عالم ده که امی ده. یشرک بالله چې د الله سره شریک جوړ کو. څه شي شریک جوړ کو؟ هغه نه دی ذکر کړی، مفعول ولا محذوف کو د عموم د پاره. د معنی دا کتابونه وی ان حذف المعمول یوذن بالعموم، دا کثرت او عموم ته اشاره کوي. یعنی من یشرک بالله شیئا، اللباب د ابن عادل کې وی چا چې الله سره څه شی شریک کو، کچا الله سره نبی شریک کو، کچا الله سره ولی شریک کو، کچا الله سره بت شریک کو، کچا الله سره تعویز شریک کو، کچا الله سره د زیارت کانی شریک کړل. من یشرک بالله، کچا الله سره د زیارت شمی شریک کړي. من یشرک بالله، کچا د الله سره د زیارت خوري شریک کړي. چا د الله سره د پیر وسیله شریک کړه. من یشرک بالله، او چا د الله د قانون سره د غیر الله قانون شریک کو. مړه په څه طریقې چې شرک کو نو فقد حرم الله علیه الجنه، فای راوړه د جزا لپاره چې انجام بدای، قد راوړه د تحقیق د پاره، حرم ماضی د تثبیت لتحقیق د پاره راوړه. حرم الله علیه الجنه، په داسې لعین انسان باندې چې د الله سره شریک جوړي. حرم الله علیه الجنه، الله په د ټول عمر د پاره جنت حرام کو. ومأواه النار، او زید د اور د جهنم ده. دا د مشرک انجام دی، ټول عمر د پاره به الله سبحانه و تعالی اور د جهنم تریږي. نو عقیده د توحید ضروري او اهم شوا او کنه شورونو دی وجنه د ځنې خزو دا عقیده چې د خپې خوږي کنه وي زما د خواخي خانه پرون نه وا جوړدا غبر استاد یې تلې د پمای سکړی دی. وی زما خو سار راسي د خپې خاني خوږيږي او تا سره غم نشته. ورګه ماتم یو بل استاد معلوم دی هر ټایم سترګې توري کړي او غټ ساده بسر کړي، هغه چې دا چوپ مو بوکي نه کار پکېږي وی دای بګاوي نه مې خلاص کی او دا زوی مې ډېر ماین دي نه مې خلاص کی. نو هغه روانه د پړونه اغستره او دوی چې خانه د خپې مې خوږيږي چې حساب کتاب ده او دیره مشره ته دی خدا نو کروړه او داسې کی وته داسې کی دا چشمه مت داسې کی جای داسې کی تی چې ان لله و انا الیه دې زویل د خزه کله کړي دا وای امام دکوي کنه چې دې بګوي بس کړي استاد یې له په شوي. نو بس د ځوان بچینو او ته وی بس تا تعویذ داسې ځکه کړی دی چې د شلو زرونه کم خبره نه ده. بس هغه ته بابا دې ژوند دی دوره سره ګټي وي او دا واله کم سه کې
هغې سره خو پوره پرتي د الله د دین دپاره د ښځو نه په چڼۍ روپۍ نه جدا کېږي، خو د تعویزګر دپاره او د رسم او رواج دپاره او د ګناهونو دپاره بلا شی وسري. نو هغه ورته وایي چې بس دا خو داسې حساب دی چې ستاسو د کور دورشل سره ایښی دی، بس هلته کې چې لړه شي خو 2 ورځې پس به دغه ځای وکنې نو هلته به پروت وي. نو بس وي ته لږه وګرځه بیا او ښه شومه که نه، عقیده نظریه جوړه شوې ده. نو بس هغه را روانه شوه. بل ورځ باندې پیر صاحب خپل مرید ته وایي چې لر شه او د هغې د ډاپې مخې ته دا شی ښخ کا. نو ښځه چې 2 ورځې پس وګوري نو وي استاد جي نه دی اساسي جادوګر دی، نو وی لوی ولی دی، وګوره د غیب پته ورته ولګېده. او دغسې ښځه را روانه ده، هغه وایي په ما خواښې څه کړي دي. دا ټولې خبرې ځکه کېږي چې دا د الله د توحید او د الله د یووالي نه مونږ لرې یو. زمونږ عقایدو کې شرک دی، نو چې د چا په عقیده کې شرک جوړ شي، یقین د الله په ځای باندې په تعویذونو جوړ شي. په څه شي جوړ شي؟ په قبرونو جوړ شي، په شمو جوړ شي، د قبر په خورو جوړ شي. په کار دا چې د مسلمانانو عقیده او یقین په کم ذات جوړ شي؟ لګرو وایه په چا جوړ شي؟ دا د مسلمان دپاره ضروري شی دی. نو عرض مې دا کو چې مسلمان دا په صحیح عقیده باندې بهترین ښکاري. دا د ده په دې ژوند کې لومبۍ ذمهداري ده چې د خپل عقیده د قرآن او د حدیث سره برابر کی. دا زمونږ د ژوند دپاره زینت دی او ښایست دی. رونو ګورئ لکه چې سړي 80 کاله ژوند تیر کړي، 80 کاله، او د خپل رب په صحیح معنی کې ونه پیژني او د رب په ځای باندې غیر الله ته سجدې کوي، اسې د دې 80 کاله ژوند څه فایده راووته؟ دا ژوند خو بس نه ژوند، داسې ژوند نه فایده سا. اس قید کے ہر ہوش گندم کو جلا دو. پدا سے جن سکے، پدا سے مال سکے، پدا سے اولاد سکے، پدا سے جائیداد سکے، تا پکې رب نه دی پیژندلې، تا د رب او د مخلوق په منځ کې فرق نه دی کړی، تا الله ولی د یو بل نه جدا کړی نه دی، تا د الله مقام او د ولی مقام نه دی پیژندلې، تا د الله قدرت او د مړي عاجزي نه دی پیژندلې. دا مړی چې کله مړ شي دې د ځان نه قمیص په خپله وباسي که مونږ یې ته وباسو؟ سوچ کر بول یار. مونږ ته قمیص وباسو که نه؟ بیا لامبي په خپله که مونږ یې لامبو؟ چا کې چې وس او طاقت وي هغه د خپل ځان لامبلو ته خپله ښځه قدرې پرېږدي؟ دی دومره محتاج او کمزوری شو چې لامبی یم تو او یوازې لامبو که په 2-3 کسې لامبو، او چې لامبو یې نو ګندګي ځان نه په خپله لرګي که مونږ یې ته لرکو، بیا مقبرې ته په خپله ځي که مونږ یې بوزو، بیا قبر ته خپله کوزیږي که مونږ یې کوزو. اے خلقو چې دومره هر څه کې عاجز او کمزوري شو، د باندې د خورو اچولو نه بعد د وائی فائی کنیکټ کم ځای نه کړه چې د دومره طاقتمند شو چې ته کور کې ناست او ته وایې چې ای د بغداد شاهي میرانه او زور د زیات دی د هر چانه، ما د نیولې لمنستانه وی را رسېږه لویه ځوانه. دا د څه چل وکړو یار؟ دا د مسلمان سوچ دې خبرې ته نه دی رسېدلی، د مسلمان دماغ دې خبرې ته نه دی رسېدلی چې دا زه د څومره لوی عظیم رب سره خیانت کوم. زه اکثر یو خبره کومه، پخوا په یو ځای کې یو منجورانو یو قبر ته راجمع شوو، نو که تاسو خیال کړي په دې پنجاب کې د خلکو په دې زیارتونو ډېرې غټې خرچې کړي، ناشنا ناشنا ګمبتونه پې لګولي، پیسې پې چړاوئ، هغې ته چې کم سنگ مرمر لګولي، تر لرې لرې ځای پورې دیګونه پخېږي، چیري ګډان علالیږي، هلته دوکانونه یې کاروبارونه یې، خلک ناستي جاروګانې وي، دم درود شروع وي، اوبه دمیږي او خلک یې مړه څه حساب کتابي. نو یو سړي چې دې ته وکتل نو او د بابا په هغه قبر په زیارت باندې یو گیټ لګېدلی او هغه گیټ د سرو زرو د سونې و. نو هغه وچرسي چې د حساب کتاب یې وکړه، ته پوه شو چې د گیټ د اوس موقع جوړول غواړي. نو داسې حساب یې وکړه چې دا منجوران د شپې ټول اوده شوي دي که نه، نو ده با گیټ ایستی دی په اوږه کړی دی او غره غره منډې وخه. د
دغه چې منجوران راویښ شوي دي کتري دي بابا گیټ نشته چې گیټ نشته بس منډه او منډه او منډه سړی چرسی لار کې رانیولې دی نو هغه پوه شو چې اوس د دینه منډه والے نشم نو ورته وی چې ودرېږه او ورته وی څه چل دی تا د بابا د قبر گیټ پټ کړی دی هغه ورته وی چې ما خو گیټ پټ کړی نه دی خلک ټول راجمع شو وی دا څنګه وی د بابا د قبر گیټ څه شو وی دا ما پټ کړی نه دی وی دا خو بابا ما له پخپل را کړی دی نو هغه منجوران ورته بې وقوفه وي بابا لا پخپله چاله گیټ ورکولی شي خو مړ دی دا ورته وایي چې ما له گیټ نشي راکولی د خپل قبر گیټ نو تاسو له پردي ځای نه بچي څنګه درکوي ما له د خپل قبر گیټ نشي راکولی تاسو له د الله د دربار نه بچي څنګه درکوي ستاسو حاجات څنګه پوره کوي ستاسو مشکلات څنګه حل کوي نو خلک ملامته شو روان شو نو زه وایم چې کم سړی د خپل کفن ذمہ دار نه دی کم سړی د خپل بدن ذمہ دار نه دی کم سړی په قبر باندې مټیایي پرته ده هغه مټیایي ماشي مچان خپو کې اوچته کی قرآن یو ناشنا قاعده بیانوي یا ایها الناس اے خلقو ضرب مثل فاستمعوا له یو مثال بیانول شي یو پیغام در کول شي یو میسج در سند کول شي فاستمعوا له د زړه په غوږونو باندې دا میسج ووره الله فرمایي دا پیغام ووره څوک فرمایي د اورېدو پیغام به وي که نه به وي چې الله وی ووره نو ووره سوی فاستمعوا له ووره سوورو الله فرمای ان الذين يقينا اغا اولیاء ان الذين يقينا اغا انبياء ان الذين يقينا اغا پیران ان الذين يقينا اغا الهه باطلا تدعون من دون الله چا د پاره چې تاسو هغه لوی رب پرېښی او دی رابلې نو قانون ووره لن یخلقوا ذبابا تو خو وایې چې طالب بچی درکي طالب اولاد درکي طالب نوکری درکي طالب عزت درکي الله فرمایي لن نفي مستقبل بلن لن يخلقوا ذبابا تر قیامت پورې دا ټول انبیا چې راجم شي دا ټول اولیاء چې راجم شي دا ټول قبرونو والا چې راجم شي لن يخلقوا ذبابا دا یو مچ پیدا کوله د دینم نور عجزي د دې بیانې مچ پیدا کول خو ډېر ګران کار دی مچ خپې لري سترګې لري کمال لري الوتل کوي دا خو به د رب نه بل څوک نشي کولی خو نور عاجزي وورا وان يسلبهم الذباب شيئا د دې اولیاء او د دې نیکانو خلکو په قبر باندې د خلکو مټیایانی کی صحیحي وای چې یو مچ راشي او د قبر نه مټیاینا په خپو کې د مټیای یو ضرر اوچته کی نو الله سبحانه وتعالی فرمای ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه جمع راوړه کدا ټول اولیاء را جمع شي د مچ د خپونه د خپل قبر نه تختول شوی د مټیای زره حاصلولې نو الله فرمای چې کم کس د خپل قبر د مټیای حقدار نه دی نو ضعف الطالب والمطلوب کم چې د ځمکه کې د خاورو لاندې پروت دی الله فرمایي دام کمزور دی او کم چې د پاسه ولاړ دی او وایي چې ای بابا زما مشکلات حل کا الله وایي دا دواړه کمزوري دي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو ټول خپل رب ته محتاج دا خپل پریشانی دا خپل مشکل د چا چې اولاد نشتا د چا چې کاروبار نشتا د چا چې مشکلات دي دا سړی دی د شپې رب ته ودرېږي لاسونه دې ورته اوچت کی اے رب زما دا مشکل لته حل کا الله فرمایي ادعوني استجب لكم یو ورځ ما ته چغوا په تمام کائنات کې وګرځا د ټول نه زیات قبل ان کې د دعاګانو څوک دی
ادعوني استجب لكم. الله وی ما نه غواړه، ما نه دا کار او ډیوټي زما ده. عرض مې دا کورونو مونږ تاسو مسلمانان یو، زمونږ به عقیده د قرآن وي، زمونږ به عمل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث وي. تر کومې به مونږ جون په ودو باندې تیرو، مرګ چراغ قسم د چغې به وو. الله سبحانه وتعالی زمونږ د دې شپېته کاله ژوند دپاره چې کوم قانون را لېږلی دی هغه قرآن او حدیث دی. هغه څه شی دی وروڼو؟ او ګوره صفای فرمایلی دي ان تنازعتم فی شیء، که ستاسو په یو مسله کې اختلاف راشي، ان تنازعتم فی شیء، شیء نکره ده، قلیل و کثیر و لوی وړو ټولو ته شامل ده. دا نه چې ګنې فرعي مسائل به بل خوا وړې او جزئیات اصول به یو خوا وړې. که په وړه مسله وي، که غټه وي، که د منځ مسله وي، که د عقیدې وي، الله فرمایي چې کله دې په دې کې اختلاف راغی فردوه الی الله والرسول، نو دا الله او د الله رسول ته پیش کا. چا ته پیش کا؟ تاسو به قرآنونه راواله او دا آیت به وګورئ. که د الله او د الله د رسول نه بغیر د مسلې حل دپاره الله د یو عالم نوم واغستو نو زه ذمه دار. که په قرآن کې د یو پارټۍ او د یو تنظیم او د یو جنډې نوم الله اغستی چې مسله به پلان کې عالم حل کوي، پلان کې پارټي به حل کوي، زه ذمه دار. د مسلې حل به الله او د الله رسول کوي. څوک به کوي؟ ټول وایي څوک به کوي؟ ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول. دیو جنا دا بصیرت سره جون تیر کې، دا جون خیسته کې په قرآن او په حدیث باندې. کله چې درته یو عالم وي چې دا د الله حکم دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده، بس مونږ ته د تمام دنیا نه خوږ الله او د الله رسول دی او که نه دی. د الله او د الله د رسول د خبرې په مقابله کې به مونږ د هر چا خبره غورځو که نه به غورځو؟ یره یقین سره وای غورځو به که نه به غورځو؟ د چا خبره چې د الله او د الله د رسول سره خلاف راله مونږ به د چا خبره اخلو؟ او د چا خبره چې د الله او د الله د رسول سره موافق ده، داسې عالم هم مونږ ته محترم دی، داسې مشر هم مونږ ته محترم دی. ورونو د هر چا خپل خپل قدر وي. مونږ د عالمانو قدر وپېژندو، مونږ د پاټو د مشرانو قدر وپېژندو، مونږ د پښتو د روایاتو قدر وپېژندو. خو وما قدر الله حق قدره، قسم دی چې نن مسلمانان د الله او د الله د رسول قدر نه دی پېژندلی. سړی د تصفا ووایي چې دا خبره ده او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده، په دې کې بیا د دې خبرې څه گنجائش کیدی شي چې یره چې زما مذهب کې څنګه دي، یره چې زمونږ پاټۍ کې څنګه دي، یره چې زمونږ د عالم پکې سرای ده. و تباشه الله داسې ویلي دي، و ظالمه رسول الله داسې ویلي دي. کله چې تا ته د الله او د الله د پیغمبر خبره راورسېده بیا د بل چا د رای انتظار ناجایز او حرام دی او که نه دی؟ مونږ به د الله او د الله د رسول خبره په سر سترګو منو که نه به منو؟ که مونږ ته یو ماشوم هم قرآن او حدیث وایي مونږ ته قبول دی، او که یو غټ سړی دی خو قصې او کهانې او خوبونه په اسلام کې دلیل زمونږ دلیل چې دی هغه قرآن او حدیث دی. زمونږ غمونه به د قرآن او د سنت سره موافق دي. تاسو وګورئ د مسلمانانو غم دا وي چې کله سړی مړ شو، وفات شو، بس طریقه دا ده چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اصنعوا لآل جعفر طعاما. پچا چې غم راغلی دی، ګاونډی چې مالدار دی د هغه دپاره دی هغه کره کور ته روټۍ ولیږي. لکه بس تر دې حده پورې خبره ده. دا خبره لکه اسلام کې نشته چې د مړي کور والا به روټۍ پخوي او هغه به ټول کلي له روټۍ کوي. دا په اسلام کې زمونږ په پښتون روایاتو کې دي. نو مونږ به په داسې ټایم کې قرآن او حدیث پسې ځو که خپل روایاتو پسې وځو؟ بس یاره که دا خبره چا د زړه نه کړي، رب العالمین دې د هغه خلکو ژوندونه د خوشحالو نه ډک کړي. او دا هغه عقیده او نظریه ده قرآن او حدیث اتباع. قسم دې چې په دې باندې الله سبحانه وتعالی د انسان ژوند بدلي، رب العالمین په خوشحاليږي. راځئ نیت وکړئ خپل غمونه او خپل خاده د قرآن او د حدیث سره برابر کړئ. تاسو وګورئ اسلام دومره اسانتیا ښودلې ده، د مړي په کور به بوج نه راولي، بس چې کم اهم خلق دی او د هغې په راتلو د مړي ته تسلي کېږي. تعزیت ویم تسلی ته هغه د راشي او چې جنازه چا وکړه نو د بیا تعزیت لم نه راځي
او دغه سي ارادي شي اساریږي دینه چیان دیم نس کی یخي وبو شربت دیم نس کی روټېګان دیم د مړین نه خوري دعا دیو کی او دعا شرعي دعا بدعي دعا من چې یو اعلانو کې دعا وته کې بل وی یو ځله وته بیا دعا وکي بل وی یو ځله وته بیا دعا وکي دا د دعا پورې خندا کول دي یو سل چې را رواني کې د کور نه 2 رکعات نفل وکا الته جمعات کې دعا وکړه چې ای رب زما دا رور وفات شوی دی دا خور وفات شوی دا د لوی سفر وته آسان کې او په ګناهونو د عفو قلم راکاږي دعا خو دغه ته وي ته خو چې دعا وکي نو اصلي ته خېچ نه پلان کې خان راغله د داود نوې واسکټی چا چولې دا غاجی سه وزیری کړه د لګوته وګوره بیا اسه وي زما ترموز تشته کنه وی دا چته واچوي وی په کورانو پيو کې مې پخ کړه دا نو لکال تخی چې چا مې راولې چې بیا ګوره ازری په واخو کې کزمړ شوم نو دا لکه دا رسم او رواج دی ورو مونږ به د قران او د حدیث تابعداري شروع کوو کنه به شروع کوو قسم دی چې پدې کې امن دی او پدې کې خیر دی مونږ د چا د مخالفت د لپاره خبره نه کوو زمونږ چا سره بغض او حسد نشته ها زمونږ د الله او د الله د رسول سره محبت دی استاد هم دی کنه دی ان شاء الله نو دې د وجنه خپل جندونه د قران او د حدیث سره برابر کې دې کې خیر دی دې کې خوشاله دی دې کې عزت دی دا د قران او د حدیث عقیده قسم دی چې دا په دنیا کې مرړه ده دا په آخرت کې مرړه ده او الله سبحانه وتعالى صفا فرمایلی دي من يطع الله ورسوله سوق چې د الله تابعدار شو د الله د پیغمبر تابعدار شو فقد فاز فوزا عظیما دی یقینا کامیاب شو په کامیابی لوی سره الله دې مونږ په قران او په حدیث سره کامیاب کی دا رونو د جن اصل مقصد دې ګوره د الله په دربار کې قسم پر رب دې ک په دې ټکی خلاص شو چې اے رب زه نه پوهېدم چې حکومت دې دغه کې راټینګ کی او سجرم دې کړي دا ټکی حکومت سره چلیږي چې زه نه پوهېدم زنوم خبر دا ټکی تاړه کې تحصیل کې چلیږي نو چې د دنیا په عدالت کې نیم خبر نه چلیږي د الله په عدالت کې بسنګو چلیږي د حکومت عدالت اړو په کتابي شکل کې شتنا د الله قانون د 13 سپارو په قران په شکل کې راغله ده د الله د پیغمبر حدیث په 100,000 پورې متکرر روایتونو کې راغلي دي ته د الله قران او د پیغمبر حدیث نه څنګه نه خبر ځان به خبرورونو قسم د ګوره د قران ویلي دي ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا یوزل بدا ګناګاران د الله مخ ته د سرخ کته کی او بوي ربنا اے زمونږ رب ابصرنا مونږ په دې سترګو ارسولیدل وسمعنا په غوږونو موریدل مونږ غب غړل مونږ نو خبر فرجعنا نعمل صالحا الله مونږ دنیا ته یو ځل بیا ولېګا مونږ به نیک عمل کو انا موقنون مونږ تسلیم شو تا الله سبحانه وتعالى به فرمایي چې نا انها کلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون دا خو یو چغلا ته تر قیامت پورې اوس دا چغ وی چې الله ما پریدا الله فرمایي ته د دنیا د جیل نه نشوي تختې دي نو ومن ورائهم برزخ دا خو ته د آخرت او د دنیا په منځ کې د برزخ پر دی وهلې ته اوس چرته تللی شي هغه چغو دا هغه افسوس نه خدا دا چې صحیح مونږ د قران او د حدیث تابعداري شروع کو د څه شي تابعداري شروع کو قران او حدیث نه د چا د پلار دی نه د یو عالم دی نه د یو پاټې دی نه د یو مدرسې دی نه د یو تنظیم دی قران او حدیث د هر مسلمان دی او کنه دی قران حدیث د هر مؤمن د پاره دی او کنه دی نو که زمون په ذهن کې دا او چې تاسو ما پس روان شي ما به یو شیخ نو مغسته او چې مونږ تاسو شیخ پس روانيګو ویلی به مو کنه ما به یو پاټه او د یو تنظیم د یو مدرسې نو مغسته خدا ز چې خالص قران او حدیث خبره کوم ز داوم چې ما پس روانيږي او مبل پسې الله او د الله رسول پس روان شه صحابه کرام پاټه پس روانو تنظیمونو جنډو پس روانو کامیابو غنو ولی کامیابو الله او د الله رسول پس روانو الله سبحانه و تعالی ته مونږ تاسو په صحیح مانو کې د قران او د حدیث تابعدار کی او الله رب العالمین دې دا نوجوان نسل د خپل دین په تابعداري کې ولګي څومره ملګری چې د لری زینونو خطبه تراغلي دي الله سبحانه و تعالی له داغي قدمونو د نیکه تلو کې واچي